ډیره یو لوی میاشت په موږ او تاسو باندې انشاءالله چې راتلونکې ده چې هغې ته د رمضان المبارک میاشت وایي. دا د الله د طرف نه یو تحفه ده د ایمان والو دپاره چې کمې کمای او کوتاهی په ټول کال کې د دې مؤمن او مسلمان نشوي، نو د هغه کمی او کوتاهی کفاره چې ده هغه دا میاشت جوړیږي. ځکه حدیث کې دا راغلی دی چې د یو مونځ نه د بل مونځ پورې او د یو جمعې نه د بلې جمعې پورې او د یو رمضان المبارک نه د بل رمضان پورې کفارات لما بینهن، دا کفاره ده او د ګناهونو د ختمېدو ذریعه ده د هغه ګناهونو کوم چې دې منځ کې تا نه شوي دي، کم کمی در نه شوی دی هغه دې سره پوره کړي الله. د منځونو منځ کې وخت، د جمعو په منځ کې وخت او د رمضان مبارک نه د بل رمضان پورې وخت، یعنې 11 میاشتې. ځکه د مؤمن دپاره دا تحفه قبلول پکار دی او د مؤمن دپاره د رمضان المبارک دا میاشت دا غنیمت ګڼل پکار دی. دا یو لوی غنیمت دی چې الله پاک دې مؤمن ته ورکړ او دا هغه غنیمت دی، هغه تحفه ده چې د دې غنیمت او د تحفې اجر هغه الله رب العالمین یو په 80 باندې ورکوي، د فرض عمل اجر او د نفل عمل اجر هغه د فرض په برابر باندې ورکوي. ځکه د اسلام بنیاد دا چې په کم 5 اعمالو باندې ایښودی شوی دی او کم 15 ستنې دي د اسلام، په هغې کې یو د رمضان مبارک روجې دي. نبی علیه السلام فرمایلی بنی الاسلام علی 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وشهر رمضان وحج البيت. د اسلام بنیاد دا په 5 خبرو باندې دی، په 5 ستنو باندې ولاړ دی. یو په هغې کې دی د دې خبرې شهادت ورکول او ګواهي ورکول چې د الله نه سوا بل څوک د هېڅ قسمه بندګۍ لایق نشته، الله یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی، د رسالت اقرار دی. او د مونځ پابندي د دویم رکن، د اسلام دویم رکن هغه دا د مونځ قایمول، د مونځ پابندي. او دریم دی د خپل مال نه د الله حق ورکول چې هغې ته زکات وایي، خپل مال پاکول، خپل نفس پاکول. ځکه زکات باندې نفس هم پاکیږي د دې انسان او مال هم پاکیږي. او د رمضان مبارک روجې نیول دا 4م رکن دی. او د چا چې طاقت وي، مالی طاقت دی او بدنی طاقت وي، نو هغه باندې د الله د کور حج دا فرض دی. دا بنیاد دی 5م. دا 5 واړه بنیادونه دا د یو مؤمن او مسلمان دپاره ادا کول دا ضروري دي، دا فرض دي. ځکه جبرائیل علیه السلام
چې کله راغې او صحابه کرامو ته یې درس ورکو. درس نبی علیه السلام ته کېناست او د یو انسان په شکل کې راغی، د ښایسته انسان په شکل کې، سپینې جامې اغوستې دي. راغی نبی علیه السلام ته کېناست، د سفر اثرات پې نه معلومېدل. د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د زنګونانو سره خپل زنګونان ولګول. د نبی علیه السلام په دې پتون باندې، په دې پنډۍ باندې لاس کېښود او ته وفرمایل چې مل اسلام یا رسول الله، اسلام څه دی ای د الله پیغمبر؟ نبی علیه السلام ته وفرمایل اسلام هغه دا دی ان تشهد الله اله الا الله وانی رسول الله، چې د الله د توحید اقرار وکړي چې د الله نه سوا هیڅوک هم د هیڅ قسمه بندګۍ او غلامۍ لایق نشته، او زه د الله رسول یم، د دې خبرې ګواهي ورکړي او مونځ قایم کړي او زکات ورکړي او روژه ونیسي د رمضان مبارک، او که طاقت دې وي نو چې د بیت الله حج وکړي. ځکه الله رب العالمین قرآن کې حکم کړی دی، قرآن کې حکم کړی د روجو حوالې سره. سورہ بقرہ کې الله فرمایلی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړی دی، په تاسو باندې روژه فرض کړې شوې ده څنګه چې په پخوانو باندې فرض کړې شوې وه. او الله فرمایي روژه د څه لپاره فرض کړې شوې؟ مقصد یې څه دی؟ دغه آیات کې الله د روژې د فرضیت مقصد هم بیان کړی دی چې لعلکم تتقون، تقوا ده، د الله یره تاسو سره پیدا شي. روژه د دې لپاره فرض شوې ده. الله چې کلم قرآن کې یا ایها الذین آمنو دا جمله کلم الله په قرآن کې فرمایي، نو عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې را بیدار شه، رایق شه، تا ته د الله د طرف نه رستو یو غټ حکم کیدونکی دی. د یا ایها الذین آمنو نه رستو دی آیات کې تا ته یو لوی حکم کیدونکی دی یا یو لوی گناه بیانونکی ده چې د هغې نه ته منې شه. الله دې آیات کې یو لوی حکم کوي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. د ایمان خاوندانو تاسو باندې روژې فرض کړې شوي دي، ځکه د روژې د نیولو تعلق دا د ایمان سره دی، دا د ایمان سره دی. صرف اسلام د روژې دپاره دا تقاضا نه ده. اسلام کې خو تا باندې روژه فرض کړې ده، خو نیسي به کم خلک؟ هغه خلک چې د هغوی سره ایمان دی، هغوی سره ایمان دی. ځکه روژه د ایمان په قوت باندې نیولی کېږي. یعنی په شناختي کارډونو کې څومره مسلمانان دي، پاسپورټ کې څومره مسلمانان دي چې په خانه کې ځان ته اسلام لیکلی دی، او څومره هغه مسلمانان دي چې هغه ته ته کافر نشي ویلی، هغه پې غوسه کېږي. مثال په طور باندې زمونږ او ستاسو په دې ملک پاکستان کې 97% یعنی 100 کې 97 دا مسلمانان دي، دا مسلمانان دي. و دې کې شعوري مسلمانان او روایتي مسلمانان، د دې دواړو فرق دی. شعوري مسلمان
دا هغه دی چې د اسلام مطالعه کړې ده او اسلامي شعوري طور قبول کړی دی، په اسلام پوه شوی دی، او یو روایتي مسلمان دی. روایتي مسلمان دی ته وایي چې بس زما نیکه مسلمانو، زما پلار مسلمانو، زمونږ کور مسلمان دی، زه د مسلمانانو په ملک کې اوسېږم ځکه ځان ته مسلمان. دا روایتي مسلمان. شعوري مسلمان به د هر حکم د اسلام پابند وي، خو روایتي مسلمان هغه د احکاماتو پابند ده نه، ځکه د هغه اسلام هغه په پلار او په نیکه پورې تړلی دی. الله ځکه فرمایي چې تاسو باندې ایمان والو په تاسو روژه فرض ده. داسې نه دي ویلي چې یا ایها الذین اسلموا، ای هغه خلکو چې اسلام هم راوړی په تاسو روژه فرض. ځکه نبی علیه السلام دا د ایمان د تقاضې روژه بیان کړې ده چې فرمایلی دي چې من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې روژه د ایمان په تقاضا باندې ونیوه چې روژه ولې نیسم، ما ته د الله حکم دی، ما ته د الله حکم دی، او روژه ولې نیسم چې په دې روژه به ماله الله پاک اجر راکوي، ماله به پې ثواب راکوي. د ایمان او د ثواب تقاضا ده، په دې وجه زه روژه نیسم. یعنې زما روژه د یو مؤمن روژه هغه به په دې وجه باندې ني چې یاره بس ټول خلک یې نیسي نو دا زه چې پکې بې روژې یم هسې بد به ښکارم، په دې بنیاد به ني. او یا په دې وجه باندې روژه نیسمه چې اوس کور کې ټول خلک روژه ماتې کوي او زما پکې ني نو ځان راته پې ډېر بد ښکاري. دا هم یو ښه سوچ دی، یو ښه سوچ دی، خو د روژې تقاضا دا نه ده. د روژې تقاضا د ایمان او احتساب. ځکه شعوري روژه نیول پکار دی، د تقوا والا روژه نیول پکار دی. د تقوا روژه چې انسان کې تقوا پیدا کی هغه دا ده، هغه دا ده چې د روژې د معنا او د مطلب نه ځان خبر کړي ړومبې چې روژه وایي څه ته، د صوم معنی څه ده، د صیام معنی څه ده. د صوم معنی ده الامساک، الامساک ځان ساتل، ځان ساتل، ځان بند ساتل. او په شریعت کې او په اصطلاح کې د صوم معنی ده الامساک عن المفطرات الثلاثه، الاكل والشرب والجماع. د دریو ماتونکو سیزونو نه ځان بند ساتل، د خوراک نه، د څکلو نه، او د خپل شهوت ته پوره کولو نه. دې نه ځان ساتل دې ته روژه وایي. او د کم ټیم نه د کم ټیمه پورې الله قرآن کې ویلي وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله فرمایي چې تاسو خوراک او څښاک د شپې کوئ او د هغه پورې کوئ چې کله تاسو ته سبا راوخیږي. چې کله سبا راوخود په تا باندې خوراک او څښاک او جما دا حرام شو، بس دا بند شو په تا باندې. او الله فرمایي بیا ځان د خوراک څښاک
او د جما نه ساتئ د کم ټیمه پورې؟ الی اللیل، د شپې د راتلو پورې. شپه کله راځي؟ شپه د غروب سره شروع کیږي. چې کله انور غروب وکي بس ستا شپه شروع شوه، ورځ ختمه شوه. څنګه چې ورځ د سبا په راختو باندې شروع کیږي. الله فرمایي الی اللیل، ماښامه پورې، د غروب پورې تاسو پابند یې، تاسو پابند یې. او دا خبره ضروري ده چې کوم سړی روژه شي خوراک نه کوي، وایي روژه یم او چې څکلم نه کوي او دا نور ضروریات هم نه پوره کوي، خو یو څه کارونه داسې دي چې هغه زمونږ روژه خرابوي، نقصاني کوي او د هغې نه موږ او تاسو ځان نه ساتو. په هغې کې یو خبره څه ده؟ دروغ. دروغ. دویمه خبره کې څه ده؟ غیبت. غیبت. ځکه ځینې علماو او تابعینو دا لیکلي چې څنګه په خوراک باندې روژه ماتیږي، دقه رنګې په دروغو ویلو باندې هم روژه ماتیږي. څنګه چې په خوراک او په اوبو باندې روژه ماتیږي، دقه رنګې په غیبت او په دروغو باندې روژه ماتیږي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمایلی دي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. چا چې دروغ او په دروغ باندې عمل فرې نه خود فروجه کې، نو د الله ایس ضرورت دی خبرې ته نشته چې تا خوراک پرېښې او څکل دې پرېښې، بیا غم کوه. د دې پرېښودو هم بیا څه ضرورت نشته. نبي علیه الصلاة والسلام ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې دوو زنانو باندې روژه سخته شوه، سخته شوه، تکلیف ورته ډېر زیات. نبی علیه الصلاة والسلام ته د هغوی شکایت وکړی شو چې ډېره زیاته پې سخته ده دا روژه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا زنانه دا راولئ، یا دوی ته حکم وکړئ چې دا دواړه زنانه دي الټه یې وکړي. چې هغوی کړې، نو هغې کې روایت کې راځي چې غوښې راولوېدې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل دې دواړو باندې دا روژه په دې وجه سخته وه چې دوی د مسلمانانو غوښې خوړلې وې په روژه کې. غیبت یې کړی و، غیبت یې کړی و. نو غیبت باندې او په دروغ باندې روژه سختیږي، دا سختیږي پې. ځکه د دې دواړو خبرو نه ورپکې ځان ساتل پکار دي، دروغ او غیبت. تهمت، کنزل، بدرد، دا هغه خبرې دي چې دا بالکل لکه زمونږ ذهن دې طرف ته نه ځي چې زما روژه به ګنې په دې خبرو باندې خرابه شي، خو دا دی چې روژه زمونږ او ستاسو په هغې باندې خرابېږي. دویمه خبره، ضروري خبره، ضروري روژه په حلال رزق ماتول پکار دي، په حلال رزق. خوا که هغه حلال رزق هغه تا سره یو ګوټ اوبه یې بس، په هغې صبر وکړه. خوا که هغه حلال رزق تا سره یو کجوره ولې نه، خو په حرام رزق باندې روژه ماتول، په حرام رزق باندې روژه ماتول دا روژه نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمایلی دي چې ډېر
ډېر د شپې روڼونکي، د شپې ایخ پاتې کېدونکي، الله ته ولاړ خلک، او ډېر د ورځې روژه نیونکي، د دوی دپاره د دوی د مونځ یعنې د شپې د روڼولو او د دوی د خوراک او څښاک د پرېښودو نه علاوه دوی ته نور هېڅ هم نه میلاویږي، نور هېڅ هم نه میلاویږي. د هغې باره کې محدثینو لیکلي چې یا خو روژه یې نیولې ده، روژه یې نیولې ده، خو نور پکې د دروغو نه ځان ساتي، نور پکې د غیبت نه ځان ساتي، نور پکې خلکو ته د نقصان د رسولو نه ځان ساتي، نه دا ژبه کنټرول ده، نه غوږونه کنټرول دي، او نه یې سترګې کنټرول دي، دا یې د کنټرول نه بهر دي څنګه چې عام وختونو کې. نو د دې روژې هېڅ قسمه څه فایده نشته. او دویم مطلب د دغه حدیث محدثینو دا فرمایلی دی چې ټوله ورځ یې روژه نیولې ده، وږی دی او تږی هم دی او دا ټولې خبرې دي ورپکې، او چې ماښام کله روژه ماتې راوړي نو هغه حرام دی، هغه حرام دی، په هغه حرام روژه ماتې باندې دی روژه ماته کوي. حرام خو پیژنو که نه؟ حرام د حرامو مطلب دا نه دی چې د بل نه دې په لاس تاو کړه او باطې والې او ستا جیب کې دې واچول. ځینې حرام ډېر په اسانه اخیستی کېږي، هغې کې لاس تاولو ته هېڅ ضرورت نشته، هغې کې په کور باندې ډاکې اچولو ته هېڅ ضرورت نشته، ډېر په خواږه ژبه باندې اخیستی شي، خو حرام دی. د رشوت خلک څومره په خواږو الفاظو باندې اخلي، یاره څه چای پاڼي داسې ډېر په خوږو الفاظو. دا قرنګې ملاوټ دو نمبري په هغې باندې د څه وګټل، په ملاوټ باندې او په دوکه باندې د څه وګټل، دا حرام دي. من غشه فلیس منا، نبی علیه السلام فرمایي چا چې دوکه وکړه په اخیستلو او خرڅولو کې، دا زما امتی نه دی، دا زما امتی نه دی. دکاندار ملاوټ وکړي، کبنۍ والا ملاوټ وکړه، او یو دیړی مار دی او هغه په خپله دیړۍ کې هغه چل ول وکړي. نوکر دی تنخواه اخلي او دی په خپله نوکرۍ کې چل ول کوي، پرېږده که نه؟ یوازې استادان نه، ډاکټران، داسې نور، دا ټول همې ځکه ویل چې رؤف ماته وکاته، ټول چې څومره دي او دی په نوکرۍ کې چل ول کوي او په دغې باندې دی وایي ګټله تنخواه او په هغې رزق راوړه، روژه پې ماته کړه، دا یې په حرامو ماته کړه، د دې ټولو خبرو ورپکې خیال د ساتلو دی چې زموږ او ستاسو رزق حلال او په هغې کې حرام خوري نه. یو د دې خبرې ضرورت دی. دویمه دا ده، بله درېیمه خبره، روژه کې د دې خبرې ضرورت دی چې زموږ او ستاسو روژه د ټولو عباداتو نه ډکوي، ټولو عباداتو. او د دې خبرې مطلب زما دا دی چې روژه 4 نمبر رکن دی، 4 نمبر، او مونځ 2 نمبر رکن دی، 2 دی. نو یو سړی 2 پارټ کې پرېږدي که نه، او د دې ړومبي نه ډایرکټ قدم اخلي هغه 4 ته، نو دی به څه شي؟ دی به لاندې رالویږي، ځکه یو سړی مونځ نه کوي وایي زما روژه ده، مونځ نه کوي او زما روژه ده، دا څنګه کېدی شي؟ ځکه اولنی حکم مونځ دی، او دا مونځ جمع سره کول دي چې زموږ او ستاسو نه
دا خو په ټول ژوند کې پکار دي. خو د رمضان مبارک په دې میاشت کې چې زمونږ او ستاسو یو مونځ هم بغیر د جمع نه ني، هر مونځ د جمع سره وي او د دې خبرې پکې موږ او تاسو زیات سوچ وکړو او پابندي وساتو چې مونځ هم د تکبیر اوله سره وي، بس چې امام الله اکبر وکړي چې زه هم ورسره وکړم. نو د مونځ پابندي ورپکې ضروري ده. او پېشمنې دا ضروري دی، دا ضروري دی، دا کول پکار دی. د پېشمني د کولو ځان له اجر دی، ځان له اجر ثواب یې دی. داسې نه دی چې ګنې زه که ومې که وکړمې، ثواب دی ورپکې. نبي علیه الصلاة والسلام دا فرمایلي زمونږ او د یهودو په روژه کې فرق چې دی هغه دی بالسحور، په پېشمنو باندې. او نبی علیه السلام حکم سره فرمایلی تسحروا فإن فی السحور برکه،